د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی د جهنم اعلان پیښ شو د نبی علیہ السلام د امت سړی د دوزخ اعلان پیښ جهنم ته بول چې روان شو آدم علیہ السلام به د عرش د سوري لاندې ولاړی او د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به چول هغه به پیغمبر علیہ السلام ته आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ باندې په احمد आवाज کېږي یا احمد پیغمبر علیہ السلام ورشي سوی وستا یو امتی روان کړی جهنم که څه ښېګڼه ورسره کولی شي پیغمبر علیہ السلام چې تپوس وکړي فرشتو دا څوک دی پیدا جي فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کړي یاره لږ یې راوګرځوئ دا د خو یو نیکي ما سره ده حالانکې د هغه ګناه او بدۍ تللي دي ګناهونه یې درانه دي او نیکۍ یې سپکې دي او ګناه ډېره درانه ده جهنم ته روان وی راوی ګرځوئ فرشتې به یې نه راګرځوي نبی علیہ السلام به بیا ول آواز ورکړي چې فرشتو راوګرځوئ دا سړی د یو نیکي ما سره پرته ده فرشتې به بیا نه راګرځوي بیا به پسې پیغمبر علیہ السلام ور روان شي فرشتو ته به وایي چې دا سړی راوګرځوئ چې د خدای ته ووایم چې د حساب کتاب سره دوباره یو نیکي ما سره فرشتې به ورته ویل ستا قرآن کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جهنم باندې کومې فرشتې مقرر دي هغه ډېر سخت دل دي او چې څه د خدای را طرف نه حکم کېږي هغه مني په چېړنه نرمېږي او چې څه ورته الله وایي هغه کوي نو موږ ته خدای چې څه ویلي موږ هغه کوو موږ نه راګرځو نو پیغمبر علیہ السلام بیا الله ته داري وکړي چې خدای پاکه دا بنده دې فرشتو ته ووایه چې راویګروي یو نیکي ما سره راوبېګروي چې کله یې راواپس کړي نبی علیہ السلام به هغه سړي ته وایي چې ستا یو رکوټې غوندې نیکي ده ما سره د دې خپل لستوڼي نه به پیغمبر علیہ السلام یو دوه ګوتې کاغذ راوباسي وایي دا وړه نیکي دې پاک ده هله چې بیا د سړي حساب کتاب